السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة. من اصولو کې دا خبره بیان کړې وه چې د هر صورت نه وړاندې به موږ یو 15 یا شپږ خبرې بیانو. په هغې کې د ټول لومبنۍ خبره دا وه چې موږ به د صورت نوم ذکر کوو. نو د دې صورت نوم څه دی؟ لومبۍ خبره د دې صورت د نومونو متعلق مفسرینو نه څلور اقوال نقل دي. د دې صورت یو نوم دی سورة البقرة. سورة البقرة او بقره وته په دې بنیاد باندې ویل کېږي چې په دې صورت کې چې کوم دینو بقره ویل کېږي غوا ته، او دې صورت کې الله تعالی د بنی اسرائیل د غوا د واقعي بیان کوي. نو د دې د وجې نه دې صورت ته سورة البقره وایي. دې وجې نه دې صورت ته سورة البقره وایي. رستو به انشاءالله بیا تحقیق وکړو، اگر چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بیان القرآن کې لیکلي دي چې نه دې ته سورة البقره نه وایي بلکې دا سورة البقر دی، غوی ته وایي. ځکه رستو چې دغه آیت کې کوم صفات بیانېږي نو دا د غوی واله صفات دي، او دې کې دا تا چې راغلي د دا د جنس دپاره ده او دا د دغه دپاره نه ده، د مؤنث دپاره. هغه وایي چې دا سورة البقره نه ده بلکې سورة البقر دی او غوی ته ویل کېږي. بنا بر قولین که دا غوی ته وایي او که غوا ته وایي، خو لیکن بقره چې کوم ده نو په عربی کې دا غوا ته ویل کېږي یا غوی ته وایي. نو ما ووایي د دې صورت هم د دې د وجې نه سورة البقره وایي چې په دې کې بیان د بني اسرائیلو د غوا د واقع دی. نو په دغه تعبیر سره به موږ داسې ووایو چې دې صورت د ځکه سورة البقره وایي چې دا تسمیة الکل باسم الجز شو. لکه کله کله یو څیز ته یو نوم میلاو شوی، کله کله یو څیز ته یو نوم میلاو شوی، په دغه څیز کې دننه یو جز ذکر شوی د هغې د وجې نه. لکه د احادیثو مبارکو کې احادیثو ته موږ نومونه اخلو. نو یو حدیث مبارک دی کتاب الایمان کې امام بخاری رحمت الله علیه راوړی دی، هغې ته ویل کېږي دا دغه کې کتاب الوحی کې حدیث د هرقل وته وی
حدیث د هرقل پای کې نبی له اوګده واقع د ډیر اوګده واقع د حدیث کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کې هرقل بادشاہ ته یو خط لیږلو دا غي د وجنا غ حدیث په هرقل باندې مشهور شو دا رنګي ګڼ صورتونه به ان شاء الله تاسو صدا سره راشي چې پاغي کې با یو سیس بیان شوی خو کوم سیس بیان شوی نه به د صورت کې پوره د هیرو غونته کردار ادا کړی نو دا غي د وجنا بعد غ صورت ته نوم یا مسما کول شي نو دې ته وایي تسمیه الکل باسم الجزء دې کل ته د جز د وجنا نوم ورکول لکه زه تاسو یو مثال درکم چای ده مونږ وایو لکه چای سکي چای راړه چای وړه اوس دې چای ته چې چای وای نو دا چای خو د څلور سیزونو نه جوړه شوې ده پای دي اوبه دي چینی ده او چای ده لیکن د دې چای کردار په دې ټولو سیزونو باندې غالب دی د دې د وجې نه د څلور واړو سیزونو ته بس چای ویل کېږي چای وده ویل کېږي دغه شانتي د بقرې د واقعیا په دې صورت کې مذکور ده په یو خاص حیثیت باندې نو د دې وجې نه دې صورت د سورۃ البقره ویل کېږي ستاسو ذهن تراله نو یو نوم د دې چې کوم دی نو سورۃ البقره دی اگر چې حجاج ابن یوسف یو څومره لوی ظالم بادشاہ تیر شوی دی د خپل زمانې تاسو یې پیژنئ اورېدلې مو ده باوجود د دې نه چې یو لوی ظالم بادشاہ خو د قرآن سره یې شوق و د قرآن د معلوماتو سره به یې شوق و د دې له وجې نه د قرآن کې دا زبر زیر او پیش تعداد د حروف او دارنګې دا و منزلې دي جوړ کړي دي دا ټول خدمت د قرآن هغې کړی دی نو هغې به په دې خبره باندې بد ګڼل چې صواب دا سورې بقره ده هغه به وی دا د قرآن مجید د ادب نه خلاف دي خو لیکن جمهور علما وی نه دا د قرآن د ادب نه خلاف نه دي الله پاک دې صورت د دا نوم دا شانتې ورکړی دی د لومبۍ نمبر موږ ووی چې د دې صورت نوم څه دی سورۃ البقره سورۃ البقره دویم نمبر د دې صورت نوم چې کوم دی دې ته ویل کېږي سنام القرآن سین سره سنام القرآن سنام په عربی کې ویل کېږي کوب ته کوب دا د غوی د ملا د پاسه چې کم کوب ولاړي بوخ باندې کم کوب ولاړي په دې باندې د هغې یو ښایست جوړي اوس خو غویان نه څوک دوره دې علاقې پله ساتي او نه شوق کوي مخکینو مشرانو به د کوب د وجې غوی له ډېره ترجیح ورکوله په دې باندې بیا هغه چک ګدی کېښودله رټ چې به یې پې تړو یا چې به یې پې یوې کولن جغ به یې ورته اچو نو کوب ته به خلکو ډېره ترجیح ورکوله لکه کوب ته ولې وګورئ چې غاړه یې وتېده او که نه او دارنګې حدیث مبارک کم چې کله د اوښانو بیان کېږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دې سړي ته چې کوم دی نو یو داسې اوښه ورکړی شو چې هغه ښکلې سربم ده او کوبورم ده کوب پې مو ولاړ دی نو پته ولګېده چې د عربو په نیز باندې هم هغه اوښ له به ترجیح ورکولی شو چې کوب به پې ولاړو نو سنام په عربی کې کوب ته ویلې کېږي او ترمذي شریف کې حدیث ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ان لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة د هر سیز د پاره چې کوم دی نو سوي یو کوب وي او کوب د قرآن کریم چې کوم دی نو سورة البقره دی د قرآن مجید کوب چې کوم دی نو څه شی دی سورة البقره د دې د وجې نه ته ویلی شو بعضې علماو لیکلي چې د دې صورت نوم چې کوم دی نه څه شی دی فسطاط القرآن فا سین طالب طا او طا فسطاط القرآن فسطاط په عربی کې ویل کېږي خیمې ته خیمه نو مخکې هم د عربو کار دا و لکه زمونږ د علاقه کې اوس دغه بعضې خلک خانه بدوش چې وي چېرته لړ شي انسان له خیمه ولګوي داسې
نو دا خیمې د لاندې دغه ټول کور څیزونه راجمعي، کټ پوزې او د اوبو لوښې او د چای لوښې او د ناستې ارسو. نو څنګه چې د خیمې په دې ټول څیز باندې احاطه کړي دا پکې راجمع دي. نو دا رنګې دي سورة البقره دام د مضامینو په اعتبار سره مشتمل ده په ټول قرآن باندې. د ټول قرآن هغه احکامات او واقعات اخبار قصص په دې کې راجمع دي. دی وجه بعضې علماو حضراتو لیکلي دي چې په سورة البقره کې چې کوم دی نو د ټول قرآن مجید هغه مضامین راجمع دي: توحید، رسالت، بعض بعد الموت، جهاد، انفاق، احکامات. چا لیکلي دي زر په دې کې اوامر دي، زر پکې نواهی دي، زر پکې امثال دي. په سورې بقره باندې ځان له خلکو بله کار کړی دی. نو د دې د وجې نه یو نوم دې ته ویل کېږي فسطاط القرآن. یو حدیث کې راغلی دی سورة الزهراء ورته هم وایي، زهراء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. قرآن لولوی دی به د قیامت پر ورځ باندې تاسو له شفاعت کوي، او خاص کر بیا لولوی تاسو دغه دو سورتونو لره چې یو سورت آل عمران دی، یو بقره ده. نو داسې ګڼ نومونه دي سورت ته اغستی شوي دي، خو تاسو ته ما مشهور هغه نومونه ذکر کړل چې هغه زمونږ ستاسو استادانو موږ ته ذکر کړي دي او موږ ضروري ګڼل. خبره باندې پوه شوي؟ فضیلتونه یې ته بیا عوام د دې صورت. نو لومبی خبره موږ ذکر کړه چې د دې صورت نوم سره. دویمه خبره دا ده چې دا صورت مکی دی او که مدني دی. تاسو خبره پوهیږئ دا صورت مکی دی او که مدني دی؟ دا خبره وه. نو دا صورت چې کوم دی نو دا مدنی صورت دی. سوره بقره سره مدنی دی، او موږ په اصولو کې دا ویلو که د صورت یو جز په لاره نازل شوی، بل ځای نازل شوی، خو چې د هجرت نه بعد دې ته موږ مدني وایو، او چې د هجرت نه مخکې نو دې ته موږ څه وایو؟ مکی بوته وایو. نو دا صورت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه بعد نازل شوی دی. اگر چې بعضې صورتونه د دې په لارو کې نازل شوي دي، جهاد کې نازل شوي دي، خو لیکن دا صورت چې کوم دی نو په اعتبار د مفسرینو د دغه اصطلاح سره دا چې کوم دی نو مدني صورت دی. درېمه خبره، دا صورت چې کوم دی نو د دې نزول د څه نه مخکې دی او د څه نه بعد دی، او په نمبر کې سویم دی. نو دا صورت چې کوم دی نو په نمبر کې ترتیب د قرآن کې دویم نمبر دی، او په ترتیب د نزول کې دا 87 نمبر دی. وہ اتیایم 87 نمبر. او نازل شوی دی پس د سورة المطففین نه. نازل شوی دی پس د سورة المطففین نه، او روان دی د سوره انفال نه. د الفان لروان دی او د سورة مطففین نه بعد نازل شوی دی. اوس ربط یې سره د دې صورت ربط سره د ما قبل سره. نو ربط یې دا دی که نه طالبانو ځان سره ولیکئ، دوه درې ربطه ولیکئ. لومبی ربط یې دا دی چې روان دی صورت کې موږ څه بیان کړو؟ اهدنا الصراط المستقیم، اوخی منگ تا نیغ لارا. اهدنا مضبوط کی منگ لرا، اوخی منگ تا الصراط المستقیم نیغ لارا. نروان دی صورت کی منگ دا اللہ تعالیٰ نے سوالو کو دے ہدایت. روان دی صورت کی منگ دا اللہ تعالیٰ نے سوالو کو دے ہدایت. انو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا غی جواب رولی کو هدى للمتقین ذالک الكتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین. دا قرآن سینی سر راجوخ کدالوی ہدایت دے.
د قرآن په لاره باندې روان شه دا لوی هدایت دی. تا سوره فاتحه کې تا سوال وکړو چې خدای ماته هدایت وښیي، نو دې صورت کې د هدایت جواب راغی چې څه شی دی؟ قرآن کریم دی. خبره باندې پوه شوي؟ خجی دا یو ربط شو. دویم ربط یې څه دی وی؟ دویم ربط یې دا دی چې وړاندې صورت کې د دریو ډلو بیان وشو اجمالا. د دریو ډلو بیان وشو اجمالا. نمبر 1 انعمت علیہم، نمبر 2 مغضوب علیہم، او نمبر 3 وللضالین. د دې دریو ډلو بیان وشو اجمالا په تیر صورت کې. اوس دی صورت کې الله تعالی دا غدرو واړو ډلو بیان کوي تفصیلا. انعمت علیهم څوک دي؟ مؤمنان. مغضوب علیهم څوک دي؟ کافران. وللضالین څوک دي؟ منافقان. د یو قول مطابق موږ داسې ویلو کنه، یو توجیه پکې امام رازی صاحب داسې کړی و. نو دلته کې تاسو ګورئ د الذین یؤمنون بالغیب نواله در اولئک هم المفلحون پورې بیان د څه دی؟ دا انعمت علیهم دی چې دا مؤمنان دي، دا صفتونه پکې نو دا مؤمنان دي. او د ان الذین کفروا سواء نواله در عظیمه پورې دا بیان د کافرانو دی، د مغضوب علیهم. او د ومن الناس من یقول نواله در رکوع در اخره پورې دا بیان د چا دی؟ دا بیان چې کوم دی نو د دغې دی د وللضالین دی. پوه شوئ پی؟ نو دا د دریو ډلو بیان شو. نو تاسو به لیکل داسې وکئ چې په تیر صورت کې بیان وشو د دریو ډلو اجمالا. کم ډلې وي؟ انعمت علیهم یو، مغضوب علیهم دوا، او وللضالین درې. او په دې صورت کې الله تعالی د هغه درې واړو فرقو ثلاثه بیان کوي تفصیلا. پوه شوئ پې؟ نور د دین علاوه د ملک ربطونه علماو بیان کړي دي، خو موږ خو بیاز نه ډکو کنه، بس پویه پیاسې لو به تاسو سوره وم. د ملکو پکې علماو تفاسیر ډک دي، دا ربط دی، دا ربط دی توحید کی، رسالت کی. خو بس دغه موږ له کافي دي. دا موږ له کافي دي. چا پکې یو دام بیان کړی دی چلته کې موږ الله سره وعده وکړه ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ بستا عبادت کوو، ستانه به مدد غواړو. سوره فاتحه کې موږ الله ته دا ووي. نو سوره بقره کې ورته څه وایو؟ لا نعبد البقره، موږ عبادت نه کوو د غوا، څنګه چې عبادت کړو یهودیانو. الله یهودیان ظالمانو لګېدل، د غوا عبادت یې وکړو. موږ ورې ستا عبادت به کوو، د غواګانو عبادت نه کوو. نو په فاتحه کې موږ الله سره ربط قائم کو په دې خبره باندې چې موږ به عبادت صرف او صرف ستا کوو. او دې صورت کې وایو ته چې الله ګورستان علاوه یهودیانو د غوا عبادت کړو، خو موږ د هغې عبادت نه کوو. پوه شوئ پې؟ دی خانه ربط شو. دا د دې صورت ربط شو. خلاصه سره نو خلاصه به د زلن دا وم چې دا صورت څلور خبرې به بیانې غټې، نور خو که پکې دا شانتي زو ناره صفحه کې نوې نوې مسله ده، نوې نوې مسله. څه به بیانې؟ توحید، رسالت، او ضمني طور د دې سره باز بعد الموت. او رسالت چې بیان کن باز دغه وسره خود راغی دا صداقت د قرآن او سر راغی. خبره پوه شوي؟ او دو خبرې به غټې نورې بیانې، انفاق او جهاد. د الله په لاره کې جهاد کوئ او د الله په لاره کې خپل مال خرج کوئ.
دا خبره به بیانوي. انفاق او جهاد او انواع سته د بني اسرائیلو دا به بیانوي. شپږ ډلې د بني اسرائیلو. د دین علاوه احکامات، امثال، قصص، بشارات، تخویفات، زواجر، دا به موقع په موقع ځای په ځای بیانوي. خو مرکزی مضامین به دغه څلور وي ښه. توحید او رسالت، دغه متعلقات، او دارنګې چې کوم دی نو څه انفاق او جهاد او هغې سره چې څومره متعلقات دي به بیانوي. خبره باندې پوه شوي یو. ښه د دې صورت فضیلت سره وي نو حدیث مبارک کې راځي چا چې دا صورت مبارک په کور کې ولستو نو الله تعالی به هغه کور د جادو، پیریانو نه، بد نظر نه، د هر شر نه محفوظ ساتي. د هر شر نه به محفوظ ساتي. اگر چې عبدالله ابن مسعود عنه یو ځای کې فرمایي چې لس آیاتونه د سوره بقره چا ولستل، لس آیاتونه، والله تعالی به کور په حفاظت کې ساتي. څلور آیاتونه د لومبي یادوي در دې یوقنون پورې، آیت الکرسی والا آیتونه او هغه اخیری درې لله ما فی السماوات امن الرسول لا یکلف الله. داسې خو نه سوره بقره چې د چا په کور باندې داسې شک وي چې مونږ باندې مثال بد نظر لګېدلی په دې کور باندې، پیریان دي، بل دي، بس سوره بقره په کور کې لولوئ، په ګوټونو کې شوب کوئ، الله تعالی به حفاظت کوي، الله تعالی به مو ساتي. او دا ډېر لوی عمل دی چې څوک یې کوي. مونږ چې کله مینه مدرسه کې نو هلته یو لوی عالم راغلی او هغوی د اجازت ورکړو چې تاسو ماسخوتن څه طالبان داسې مقرر کوي چې د مدرسې نه ګیر چاپېره ګرځي حافظان او دا سورې بقره وایي. نو موږ 15 ملګري وو، 15. نو د مدرسې د ګیټ نه به روان شو، سورې بقره به شروع کړه او هغه په شا طرف باندې به راتاو شو د بناتو مدرسې نه داسې چاپېره چې بیا به ګیټ خواله راتلو نو بس نیمه سپاره بار ملګري ویله، 15 ملګرو باندې به ویله سورې بقره به ختمه وه. بس شوپ پکړه چاپېره، الله به حفاظت کو. نو دا پکار دی چې یو بنده دینی اداره کی چې هغه اعمالو باندې توکل وي. دا نه چې ته په دینی اداره کې او هغې دپاره هم ته دغه نه دنیوي اسباب به استعمالې، د اسبابو نه څوک انکار نه کوي، خو ترجیح اول به زمونږ اعمالو ته وي، اعمالو ته به دغه نور به صرف د اسبابو در حده پوري. نو اسبابو نه انکار نه کېږي، اسباب به استعمالیږي، خو لومبی ترجیح به زمونږ ستاسو څه ته وي؟ عملونو ته. د دې د وجې دا ډېر لوی عمل دی. د چا په خپل کور کې شک راځي دا صورت لولوي، شب کوئ، الله تعالی به هم حفاظت کوي. حدیثو کې ډېر بله فضیلتونه راغلي دي. ښه جي اوس راځئ سبق ته وی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. جلالین چې تاسو راوړئ نه څه وایي؟ الله اعلم بمراده بذلك. الله تعالی عالم دی په مراد او مقصد د دې حروفو باندې. داسې ګڼ مفسرین دقه معنا کوي. دا ولې وی داسې کوي؟ نو دې کې یو څو خبرې د یادې کوي ځان سره، بیا به ګوره نه کوو. د دې صورتونو په سر کې چې کوم دی نو بیان کیږي داسې حروف راځي: الف لام میم، یاسین، حامیم او حامیم عین سین قاف، کاف ها یا عین صاد. دې ته ویلې کیږي حروف مقطعات. مقطعات نه ښه، مقطعات د طوا به زبر وای. مقطعات ورته ولې وایي؟
مقطعات جمع د مقطعتن دا او مقطع ویل کیږي کټ کړي شوی اسم مفعول صيغه ده کټ کړي شوی او دی حروف د څنګه حروف مقطعات وای چې دام په وینا کې دی یو بل نه کټ کټ ویل شي جدا جدا لکه الف لام میم تاسو علم نه وای الف لام میم تاسو علم نه وای بلکې سوی الف لام میم دارنګي چې کوم نو حامیم تاسو حم نه وای بلکې سوی حامیم حامیم وتوي خانه حم وتنوي حامیم وتوي نو د دې د وجنا دی صورت د ویلې دی تسویو دی ته وی مقطعات کټ کړي شي په دې ځای ځان خبو کوي چې بیا پکې باسونه نه کو بس نور صورتونه کې بس بیا روان زم ازما ملګری دی نو تر راز وی وی ته ار سبق بیا وای ځکه دای په متخلق ناستین وی غیر نه پوي بیا راز وته ته نه وایا خو بس زمونږ درس او تدریس سره پترت داسې جوړ شوی دی چې بس کم ځای تیر شوی باندې باندې بیا ورخته اون دراولي نو دا او تاسو له تنبیم در کوم چې خیات کوي چې بیا وسره بیا که دوباره بندوي نو داسې تحقیق سره نه وای نو دې ته سوي حروف مقطعات ودوي هغه حروف کټ کړي شي چې دیو بل جدا جدا ویل شي په معنا باندې پوه شوي اوس دې ډول مقطعات وي دې کې فائدہ او حکمت څه دی نو علماء لیکي د دې په معنا باندې صرف او صرف الله خبر دی الله اعلم بمراده الله اعلم بمراده زکه دې د وی متشابهات وتوي واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه هر چا کسان دي چې دغه پړونو کې کاګلیش دي فيتبعون ما تشابه نو دای تابعداري کوي دسو نو متشابهات دو قسم دي یو هغه متشابهات دي چې معنا لغوي خو معلومه ده خو معنا مقصود نه ده معلومه او دویم هغه متشابهات دي چې معنا لغوي او معنا مقصودی دواړه نه دي معلوم لکه دا شو صاحب د نور الانوار وای کا اوایل السور لکه د سوراتونو په اول کې چې کوم راغلي دي نو د سوراتونو په دی اول کې چې کوم راغلي دي دا نو د دې په معنا باندې یو الله عالم دی نه چا د معنا لغوي معلومه ده او نه چا د معنا هغه مراد معلومه ده اوس بیا علما وای چې بعض علما وای چې نه د الله د دې راز نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خودل دی نبی علیہ السلام د دې حال ښکارا کړی دی خو په امت باندې د دې خبر امتحان دی چې تاسو په نبی علیہ السلام د دې امتحان دی ته به بیانې نه په امت د دې د امتحان دی تاسو به طلب کوئ نه بلکې زمونږ شیخ صاحب فرمایل وی د قیامت په ورځ باندې چې کله انسان خلق الله د جنت فیصلو کی او جنتیان جنت ته لور شي نو الله تعالی به خپل باندې د دې خبرو بیا بیان کوي الله تعالی به خپل باندې د دې خبرې بیا بیان کوي چې دا مقطعات او مقصد سو نه به مبارک رضا او خوشحالي به په هغه رض باندې وي چې الله د درس په تخته باندې په خپل مدرس شي او موږ طالبان یو الله راته د دې بیان کوي اللهم اجعلنا منهم الله دې موږ په دغه رس کې په دغه حلقه کې راولي بهر حال مقطعات چې کوم دین د دې په معنا مقصود باندې یو الله خبر دی اوس د دې یو تعویل ظنی دی متقدمین حضرات د دې نه تعویل ظنی کوي تعویل حقیقی خو چاته پته نشته خروس متأخرینو کې اکثر بعض علما د دې غ تعویل ظنی اخلي چې د دې نه دا مراد دی د دې نه دا مراد دی د دې نه دا مراد دی ایت دا کوي نو زه به تاسو یو دوه درې معنی وکم د الف لام میم اوس طالبانو حکمت د دې سره چې الله تعالی شروع د قران د دې ځای نو کړل الف لام میم نه د فاتحین بعد چې بقره شروع کین الف لام میم کې شروع د مقطعات نو کړه او زه سوام الف لام میم الله تعالی پویږي په معنا د دې باندې مونږ پینې پویګو په دې کې اشاره څه تشوا په دې کې اشاره دې خبره تشوا
چې او طالبا قرآن ته کېناستې دي، استاذ قرآن درس ته کېناستې دي، خو په لومبي وخت د دې خبرې اقرار وکړه چې علم صرف او صرف چا لره دی؟ الله لره دی. علم کلی صرف او صرف چا لره دی؟ الله لره دی. د قرآن مثال خو د سمندر د خلق پکې غوپې وي، د خپل شان مطابق د ملغلرې راوچتئ، خو علم کلی یو الله لره. ګوره په لومبی وخت کې تا اقرار د دې وکړه چې علم یو الله لره دی، ما لسې نشته دی، ګوره زه پې پوهېږم نه، که دا څه تاسو ته بیانوم د علم د الله نه به بیانوم چې الله را لسې راکړي. پوهېږئ؟ دې کې دې طرف ته اشاره شوه. یو معنا به یې ته وکړم. څوک وایي دا د نومونو د الله نه دی. الف معنا الله، میم معنا مجید، لام معنا لطیف او میم معنا مجید. چا دا معنا کړې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دې کې اشاره ده سند د قرآن ته. په دې کې اشاره ده سند د قرآن ته. الف معنا الله، لام معنا جبريل او میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. نو الف الله نازل کړی دی قرآن کریم لره په واسطه د جبريل امین باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا به معنی شي الله نازل کړی دی دا قرآن په واسطه د جبريل امین د دواړو جانو سردار صلی الله علیه وسلم ته نازل کړی دی. پوه شوئ پې؟ دا هغه سند د قرآن د اشاره شوه چې دا قرآن نبی علیہ السلام صحابو ته وښوئ، تابعینو ته وښوئ، تبه تابعینو ته، هغوی امت ته داسې راورسو مونږه پورې راغی. اوس د نبی علیہ السلام نه بره سند سره نو د نبی علیہ السلام استازو جبریل او جبریل به راړو د وحی د الله نه. خبره پوه شوئ؟ نو دا د قرآن عالی سند بیان شو، شان بیان شو. دا معنام چا کړی ده؟ سو کوئی نه دې کې تعویل ظنی داسې دی. الف معنی اول، الف معنی اول، او لام معنی لازم، او میم معنی مؤمن. نو معنی بس شي الف لام میم، اول لازم، اول لازم په مؤمن باندې. ذالک الکتابو زده کول د دې قرآن دی. مؤمن به نور علوم نور خبر رستو کوي، اول لازم په د باندې سری زده کول د دې قرآن. قرآن به زده کوي. الله تعالی دې مونږه تاسو ټول په قرآن باندې پوه کړي. الله دې مونږ ته د قرآن فوره کړي. قرآن لوی منبع دی. جميع العلم في القرآن لكن تكاثر عنه افهام الرجال. تمام علوم چې کوم دین هغه الله تعالی قرآن کې جمع کړي دي. اخو ځان له خبره ده چې د ناقص علم د وجې نه موږ هغې ته رسونه، خو د ټول علومو منبع تمام علومو هغه مرکز هغه قرآن کریم دی. الف لام میم ذالک الکتاب. نو دا مې د الف لام میم متعلق یو دو درې خبرې وکړې چې دا حروف مقطعات دي. مقطعات ورته ولې وایي؟ او دا متشابهات نه دي. متشابهات دوه قسمه دي. دا کم متشابهات دي او بیا په هغې کې تعویل ظنی په اعتبار سره دو درې توجیحات مې ته وکړل. اوس راځئ مخکې به ځو. ذالک الکتاب، دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دی. ذالک الکتاب، دا قرآن کریم، ذالکا دا قرآن کریم چې دی، الکتاب یو عظیم الشان کتاب دی. یو عظیم الشان کتاب دی. لا ریبا چې نشته شک فیه پدې کې، لأنه من جانب الله تعالی، دا شک پکې ولې نشته دی وی؟ ځکه دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی، دا الله کلام دی. ځکه پکې شک شوبه نشته دی، تعارضات پکې نشته دی. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.
الله وی که دا قرآن د بل چا د طرفه نازل شوی وي، د بل چا جوړ کړی کتاب وي، په دې کې به د ملکو تعارضات او اختلافات بو، خدا د الله کتاب دی، ځکه پکې څه شک شوبه پاتې نه شو. صفا سودرا ښکلی قرآن ښایسته. ته به سوال وکړي یاره جي تا د ذالک الکتاب معنا وکړه، دا قرآن عظیم الشان کتاب دی، دا عظیم الشان دی پکې د کوم ځای نه رادن نه کو. د ذالک الکتاب معنا خدا ده، ذالک دا قرآن الکتاب یو کتاب دی، تا پکې د عظیم الشان معنا د کوم ځای نه وکړه. مونږ وایو دا مونږ د ګرامر په اعتبار سره وکړه. جی د ګرامر په اعتبار سره دې څنګه وکړه؟ داسې ځکه دا تاسو ویلي دي اسماء اشارات چې تاسو کله نحوه کې ویل نو تاسو دا ویلو چې د نږدې د پاره راځي هازا او د لري د پاره راځي ذالکه. نو دا قرآن خو زموږ مخې ته پروت دی، نو په کار دا و چې الله ویلی وي چې هاذا الکتاب دا قرآن، نو د ذالکه یې ولې ووي؟ نو هغې کې موږ یو جواب دام کوو چې کله یو څیز نږدې وي او هغې ته اشاره وکړی شي په ادواتو د بعید سره، نو په دې کې اشاره څه ته راشي؟ په دې کې اشاره وي عظمت د شی ته. لکه دلته په کار هازاو خو اشاره ورته وکړی شوه په بعیده باندې، نو دې معنا څه ده؟ ذالک الکتاب هغه عظیم الشان کتاب. پوه شوئ؟ نو دا ترجمه مې د دکه ځای نه راوچته کړه. یو دویمه دا دی چې دویمه معنا چې په ذالک کې مراد دا قرآن نه دی، دا قرآن نه دی، موږ مخې ته چې دی ذالک د اسم اشارې بعید د پاره راځي او د دې نه مراد هغه قرآن دی چې موجود دی په لوح محفوظ کې. هغه قرآن چې موجود دی په لوح محفوظ کې هغه دې نه مراد دی. ذالک الکتاب هغه عظیم الشان کتاب چې موجود دی په علم د الله تعالی کې په لوح محفوظ کې، لا ریب فیه نشته د څه شک شبه په دې کې، لا ریب فیه نشته د شک شبه په دې کې. لا کې نفي د جنس راغله، نفي د جنس شوه، لا ریب فیه نشته د هیڅ شک شبه په دې کې. نو ما پسې بیا وویلې لأنه من جانب الله تعالی، ځکه دا قرآن نازل شوی دی د الله تعالی د طرف نه او د الله کلام دی، د دې وجې په دې کې شک شوبه نشته دی. د الله کلام دی نو ځکه پکې شک شوبه نشته دی. خبره باندې پوه شوئ؟ نو ورپسې خپل الله وی وان کنتم فی ریب، که چېرې تاسو په شک کې د دې قرآن نه بله صفحه کې راځي، نو د هغې به موږ جواب څه کوو؟ جواب به دا کوو چې قرآن کې بذات خود خپله څه شک شوبه نشته دی. قرآن کریم کې چې کوم دی نو په خپله باندې څه قسمه دا خبرې نشته، محل د شبهاتو نه دی، او یو سړی پکې شوبه کوي دا خو د هغه د ذهن کمزوري ده. پوهېږئ؟ لکه بار سور نور راختلی دی مثال او ښه رڼا ده، ټوله دنیا ویني، او یو لیونی دی او هغه تورې چشمې چولي، هغوی نن څومره ښکلې وریځ ده، نو دا د دې نور نقصان دی او که د هغه د سترګو نقصان دی. نو موږ وایو قرآن کې شک شوبه نشته دی، یو سړی کوي دا خو د هغه خپل ذهني کمزوري ده، علمي کمزوري ده، یعنی قرآن د شک شوبې نه پاک دی. خبره پوه شوئ؟ لا ریب فی هدن للمتقین، دا قرآن کریم هدن، دا هدن چې کوم دی نو دا مصدر دی، او تاسو ویلي دی مصدر کله راځي په معنا د اسم فاعل سره او کله راځي په معنا د اسم مفعول سره. دلته کې دا په معنا د اسم فاعل سره دی. هدن للمتقین ای هادیا للمتقین، دا قرآن کریم هدایت کوونکی دی د پاره د متقیانو. نو هدن یا مصدر په معنا د اسم فاعل سره، یا دلته کې دا حمل مبالغتن دی. مختصر المعنی کې تاسو ویلي دي طالبانو چې دا حمل مبالغتن دی. حمل مبالغتن څه ته وایي؟ چې کله کله اضافت د یو مصدر وشي ذات ده. خبره پوهېږئ؟ نو موږ هلته کې څه لکه موږ وایو زید عدل، زید عدل دی. نو ته به سوال وکړي
چې زید عادل کېدی شي خو عدل خو نشي کېدی. نو موږ څه وایو؟ دا مبالغتن ورته وویلی شو زید دومره ډیر عدل کوي چې خلکو بس هغه په عدل باندې مشهور کو. خبره باندې پوه شوي؟ لکه زمونږ د علاقو کې بعضې وخت یو سړی په یو خبره باندې مشهور شي که نه، هغه د دومره اصطلاوي دومره ډیر هغه استعمالي چې بس په هغې باندې بیا مشهور شي. خبره پوه شوي؟ نو قرآن هم دومره هدایت کوي که نه چې بس الله وی هدل للمتقین. دا قرآن بذات خود هدایت دی، کتل هدایت، لستل هدایت، زده کول هدایت، خودل هدایت، هر غاړې نه په دې کې رڼا پرته ده، هرې غاړې نه د هدایت منبع دی. نو یا دا هدل للمتقین کې هدن ذکر دی مبالغتن، او یا مې درته ووایي چې دا په معنا د اسم فاعل سره دی. ګورئ الله چې دا قرآن نازلون د دې دپاره د داسې الفاظو چناو کو که نه چې عربو مخې ته چې د هغوی بلکل عقول یې ورته اریان کړو. هدا څه ته وایي؟ هدا څه ته وایي؟ تاسو ګورئ که نه، نو هدا ویلی کېږي دا سمندر کې په دریاب کې داسې یو غر غونته ولاړي، لږ غونته سر د هغې ښکاري، نور څه نه ښکاري، جزیره غونته کې داسې سر غونته ښکاري. نو د دې سهار په وخت کې چې کله لمر راوخیږي او په دریاب باندې ولګي، نو هغه پکې داسې بلکل چې په هغه غر په سر باندې ولګي نه پړکېږي داسې لرې نه. یا د مازدیګر په وخت کې د انور چې غړغړه باندې شي دی غورځېږي او د هغې غرڼا په دې دریاب باندې داسې پرته وي که نه، نو صرف هغه چوټي ښکاري، هغه د غر سر ښکاري، نور څه نه. نو عربو چې به په دریاب کې سفر کو نو ویلکه هغه هدا له به ځان رسوخه. هدا معنی راهنمایي، لار ښودل، هغه له به ځان رسو. دغې هدا نه په دې سایډ باندې چې بیا ځي په لیفټ سایډ رایټ سایډ وغیره، په دې باندې به موږ ته چې کوم دین دا میلو شي. ده دکه شان الله وی دا قرآن یو هدا ده، یو رڼا ده چې دې پسې ته روان وي نو بس دا به خپل منصب او مقام ته ورسوي. نو ځکه یې د دې معنا وکړه هدل للمتقین. بیا سوال دی چې دا قرآن خو د ټول امت دپاره هدایت دی، څنګه الله وایي چې صرف د متقیانو دپاره هدایت دی؟ نو د هغې به موږ یو جواب د وکړو. قرآن خو د ټول امت دپاره هدایت دی، د ټولې دنیا دپاره هدایت دی. نو څنګه وایي چې دا قرآن هدایت دی د څه دپاره؟ د متقیانو دپاره. نو موږ وایو که چېرې ته وایي چې هدل للمتقین دا قرآن هدایت دی دپاره د چا؟ د متقیانو. نو دا خو تحصیل له حاصل شو. نو یو جواب یې څه دی؟ ای سائرین الی التقوا. دا قرآن هدایت دی د خلکو دپاره چې دی روان دي د تقوا په لاره باندې، سفر کوونکي دي دپاره د تقوا. نو چې په دغه لاره باندې ځین دا قرآن ورته لار ښیي، داسې ځه داسې ځه داسې ځه، نیغ لړ شه، هغه د تقوا هغه میدان ته به دې رسوي. پوهېږئ؟ او یا شیخ صاحب به معنا کوله چې متقین په معنا د خایفین سره دی. هدل للمتقین دا قرآن هدایت دی دپاره د یریدونکو. کم خلک چې د الله نه یریږي د هغوی دپاره هدایت دی. قرآن خو الله د ټولو دپاره نازل کړی دی. باران کې در لطافت تبعش خلاف نیس. د باران په طبیعت کې دا دغه نشته چې چته به وریږي چېرته نه. باران خو چې وریږي نو په سمه غر اوچه لونده ټولو یو شان دی وریږي. دربا غلال رویت دربا مخاف خشت. خو چې کوم دی نو باغ کې پې ګلونه وشي او په ډیرانونو کې پې کاریزي وشي. نو قرآن خو د ټولې دنیا دپاره یو شان هدایت دی، خو متقي یریدونکې د ده دپاره مفید وګرځي، فایده ترې نه والي، او کافر له خود فایده نه ورکوي، خپله فایدې په لاره نه ځي، څنګه به له فایده ورکړي. خبره باندې پوه شوئ؟ نو هدل للمتقین دا قرآن هدایت دی دپاره د متقیانو. بس دا ډیر دی. ما نن دوره اراده م نه وه، خو زه بس الله پاک وکړو. زه تاسو ته ما بله زویلو بیمارم، څه اپریشن دغه و لیزر باندې اپریشن و، الله پاک وکړه الحمدلله. بس دعاګانې کوي چې الله یې اوس کامیاب کړي. خو دې ملګري ته مې سبق لزو، ځکه چې خلک په تمه بیا سبق ونه ویلی شي نو خفګان یې خبره دغه. نو دې وجې بس رالو سبق له، او
دا ستاسو لوی تپوس دی زما چې بس دعاګانې کوي چې الله اوس د اپریشن کامیاب کړي، الله موږ له خیر راکړي، ټولو مریضانو له دې الله صحت ورکړي. پوه شوئ پې؟ نو بس دا ډېر دی نو ترجمه بیا وکړم ښه. الف لام میم، الله تعالی پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. ذالک الکتاب، دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دی، لا ریبه چې نشته شک شبه، فیه پدې کې هدن هدایت دی، للمتقین د پار د یریدونکو د پار د متقیانو. صدق الله العظیم. تکرار کوئ، بغیر د تکرار غوره سبق نه یادېږي. خامخا ځان سره تکرار کوئ سبق. اله بنده ته زده شي چې بندې تکرار کوي، خپله ژبه باندې اړئ، نو بیا پې پوهېږي. دعا وکړئ الله تعالی زموږ او دې ټول نه رضا شي، الله زموږ دا سبق قبول او منظور کړي، الله د دې سبق برکات موږ او دې ټول له راکړي، الله د دې قرآن په برکت سره زموږ او د دې د ټولو مشکلات حل کړي، پریشانۍ مو ختمې کړي، الله زموږ په ژوند کې برکت واچي، صحت کې راله برکت واچي، الله زمونږ او د دوی د ټولو بیماری ختمې کړي، د کور و براله شفا کړي. څومره خلکو اپریشنونه کړي دي الله دې کامیاب کړي، څومره خلک بیماران دي الله دې ټول له صحت ورکړي، الله دې زمونږ ستاسو د ټولو استقامت نصیب کړي، الله دې موږ ټول د ناکاره خلکو د شر نه وساتي، الله دې زمونږ ستاسو حفاظت وکړي، الله دې موږ تاسو شریانو د شر نه، د ظالمانو د ظلم نه او د عنادیانو د عناد نه بچ کړي، الله دې زمونږ ستاسو د ټولو کورونو کې خیر او برکت پیدا کړي. وصلی الله علی النبی الکریم.